دا جنن یو خو دا هغه ته ځي کو دی وخت زه د ډوګر بازار کې ولاړم چونکې دا ډېره د بدقسمتي خبره ده چې دوره غټه ایریا دوره غټ بازار او دې دپاره د سرکار یو د فایر بریګیډ ګاډي رکولو ته نه دی راځي نو کتونکو تاسو کتلی شوی دا اور چې کوم دی که د ما کیمرامین تاسو ته وښیي او په لکاو نقصان وشو ټول ناول خوب زه د صدای کرم چې کوم نیوز چینل دی دوی شکریه ادا کوم د مو حکومت وخت نه ټولو نه غټه مطالبه دا دی چې د مو بازار دی بازار کې دوکانونه دي مارکیټونه دي د مو ډېرې مطالبې دي خو اوس د مو فرسټ اف آل اول مطالبه هم دا دی چې د فایر برګیډ ګاډی مو ته ډوګر کې ولاړ وي چونکې تحصیل منظور دی تحصیل بلډینګ شته دی خو مو څه انتظامات نشته دی لہذا مو پر زور مطالبه دی دا ټول قوم او دا ټول بازار چې موږ ته د فایر برګیډ ګاډی منظور کړی شي او دلته سهار وخت ولاړ وي او چې بیا دپاره داسې نه خوشګوار واقعه رونمانه شي زموږ دا پرزور مطالبه دی چې دلته د پزل دکاندار مکمل دکان ایرو سره میلو شو ټول یې راشوله ډاک دکان یې وسولو او دې سره سره د ظریف دکان و هغه هم ډېر غریب سړی دی د هغه دکان ته مکمل نقصان رسېدلی دی ورسره د فاروق د کپړې دکان و هغه ته هم نقصان رسېدلی دی حکومت نه مو پر زور مطالبه دی چې دغو دکاندارانو څخه د پوره مالي امداد وکړي مطالبه دی چې موږ ته فایر برګیډ ګاډی چې کوم دی د اور والا هغه موږ ته دغه ډوګر کې خپله منظور شي خو دلته هر وخت موجود دی او دې سره سره موږ ته یو امبلیس هم پکار دی چې هر وخت دلته موجود دی اسپتال کې 24 ګنټې ولاړ د هغه هېڅ درک دلته نه لګېږي ساده نه سره چې مریض کې پرجلی زخمي هغه مړ شوی اول خو تاسو شکریه ده که اوس تاسو راورسېدو دې وخت کې د حالات مو په خپله ولیدل نور کوم تاوان دی دلته تاسو خپله ولیدو تقریبا 100-150 لاکه روپۍ تاوان د هغه غریب شوی دی او موږ حکومت نه دا مطالبه که اوس دلته تحصیل صرف په نوم باندې تحصیل جوړ دی دلته هېڅ انتظامات نشته موږ ته دا ضرورت دی چې موږ ته فایر برګیډ ګاډي دلته خپل ودروي او دلته نو موږ حکومت نه دا مطالبه کوو چې موږ ته خپل فایر برګیډ ګاډي تحصیل کې ودروي او دلته امبلیس ضرورت دی کوم څه زموږ ضرورت شیان دی هغه موږ ته دلته خپل هغه دې وخت کې څه موجود وی نو دا اوس 100-150 لاکه تاوان به نه کېدو انشاءالله کتونکو مو سره د دکان چې کوم مالک دی یعنی چې د چا دکان سوی دی هغه مو سره موجود دی دکانونه خو چونکې دوی دروی ته نقصان رسېدلی دی خو دا یو دکان چې کوم دی دا په مکمل طور باندې ختم شوی دی وسوله او 1.5 لاک روپۍ ورکې نقدې وې او تقریبا 100 لاکو تاوان مو وشول دا کپور برګیډ ګاډی په دلته مو په تحصیل باندې موجود وې نه په ټیم باندې خبره د ما دکان بچ کېدل خبره وره دکان مو په تباه برباد شوله د ما د 125 لاکه تاوان په واس مو په نه شوې بچیم برباد شوللو خبره وره نو بس د خدای اسرا ما دغه دکانه اسرا ما خبره بل اسرا د ما نشته ده خبره او بجلی نه خبره وره په مطلب سپارکینګ وکړه ما به هر ته ډیزل چولو نه پکې اور ولګېدل بچای مو پکې ګیرو هغه په اور باندې مردنګ بللو بچای مو نه راخلاص کړه خبره